बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو صحابینه ډیره زیاته افسوسناک او شرمناک واقعه را مخته شوی الک اور جنې په غیرت بنو باندې قتل شوی دي د الک اور جنې د پورا مټی سختي دلی او هغه نه بعد د جنې کور ولادوی پیدا کړو اور دوی ډیر زیاتې بے دردی سره قتل کړه واقعا څنګه را مخته شول دی وره په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کته ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم لاوي دوستانو د واقعیا د صحابه ده چې الک اور جنې چې کورنا مټی تختیدلی او د جنې کور ولا هغه پیدا کو او ډیر زیات دردناک موت وته ور کړو دوستانو اسلام او شریعت الک اور جنې ته برابر حقوق ورکړي دي او هغه ته د خپل خواهش اظهار کولو اجازه ورکړي دي خو مونږ د معاشري کې دا خبره ډیره زیاته بده ګڼل کیږي چې کجنې خپل د خواهش اظهار وکړو که هغه خپل خواهش اظهار هم کړي وي نو هغه ټیم کې هغه په نصیب کې به مرګ ویلې مونږ به دا حساب لګول دا ګمان مو وکړي وي چې دا د غیرت دایره کار نه بار چوي دا او هغه به قتل کړي وا ځکه مونږ ځوانان چې دی هغه کور کې دا خبره اس کله نه ډیسکس کوي الګ او جنې الله پاک پیدا کړی دی یو ټیم رسی چې دوی ایو بل دی پر اټریکشن پیدا شي یو بل خوښ شي هغه ټیم کې دوی بیا نه پوهیږي چې ولې چې مونږ چې تاسو یو معاشري کې اوسېږو چې هغه ډیره زیاته کنجسټډ غونډه معاشره ده او خپل خواهش اظهار ستا خاص طور باندې ایوي جنې دی پر هغه ډیر زیات بد ګڼل کیږي نو دوستانو مونږ ته پکار ده چې مونږ د کنجسټډ معاشره نه لږ بار تر وضو کا اسلام او شریعت دوی ته ورکړی دی چې دوی د خپل خواهش اظهار وکړي نو مونږ ته پکار ده چې مونږ دوی خواهشات چې دي هغه کنسیډر کو هغه نه بعد کوم مونږ ته دانه لګي چې هغه قرآني یا هغه الګ د جنې قابل نه ده نو هغه نه بعد مونږ ته پکار ده چې مونږ د جنې کاونسلینګ وکړو او هغه پوي کو بچای چې هغه باندې زور زبردستی وکړو دوستانو مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل د معاشره خسته کو بچای چې دا قتل عام شروع کو دا قتل عام نه اسنه جوړیږي کاونسلینګ نه جوړیږي خو مونږ پښتنه د خپل غیرت منفي غنو چې مونږ خپل لور خور تکینو او هغه سره د باره کې خبره وکړو خو دوستانو الله پاک انسان پیدا کړی دی هغه جذبات هشته خواهشات هشته چې یو بشر الله پاک پیدا کړی دی نو هغه کې الله پاک کا زنور هم پیدا کړی دي نو هغه کې ها احساسات شته نو ایوا جنې چې الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی دا هغه کې احساسات ولې نوي نو خبره کا تاسو خپل کیسه یوزل ډیسکس کې نو کدا شي نوبت دې زه ترانه شي ټوله معاشري کې مالات کې کلی کې هم بدنامي